د خدای تعالی بنده ته خو د هغه سره په غم کې شریک نه شوې وایي په غم کې د سړي پته لګي. مفتي صاحب د اختر په ورځ باندې بعضې خلک واپس تعزیت کوي یا بعضې خلک د اختر شپې له هم د چې کوم نږدې رشتهداران نو د تعزیت ثواب ډېر دی. شریعت دې باره کې څه وایي؟ د اختر په ورځ په بعضو علاقو کې ډېر داسې رسمونه او رواجونه دي چې هغه شریعت د هغې اجازت نه ورکوي او مناسب نه دي. صحیح. په هغې کې یو دا دی چې بعضې خلک د اختر په ورځ باندې یا څنګه چې تاسو ویل د اختر په شپه باندې د مړي کور ته ځي او د ځان په دې باندې فخر محسوسوي او د بالکل دا د ثواب ګڼي چې لکه زه لاړم او د دې مړي کور ته لاړم او دوباره د هغه سره په غم کې شریک شوم او تعزیت مې وکړو. ځان د خدای تعالی بنده ته خو د هغه سره په غم کې شریک نه شوې. د خدای تعالی بنده ته خو هغه ته دوباره غم ورياده. صحیح. د هغه د خوشحالۍ ورځ ده او هغه ته په خپل خوشحالۍ کې ونه پرېږدي. صحیح. چې خوشحاله شي خندا وکړي او خره خوشحالۍ ورځ تېره کړي ته لاړې هغه ته دوباره غم ورتازه کو او ته په هغې باندې فخر هم محسوسې چې ما خو ډېر د غیرت کار وکړو او زه تللی وم او له سهار نه تر ماښامه پورې ناست وم. دا د فخر خبره نه ده. او یا بعضې خلک پکې مفتي صاحب شپې لم ځي د اختر د شپې نه خاص لاړ شي تر دې چې علماو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې یو سړی یو پیرې د تعزیت والا کور ته میسج وکړي یا ورته کال وکړي لکه دی ورته په یو طریقه باندې تعزیت وکړي او د هغې نه پس دی دوباره مصافحتن بالمشافهه دی ورسره دوباره لاړ شي مخامخ ورسره ملاقات وکړي د تعزیت په شکل کې. نو علماو دې ته مکروه لیکلي چې دا خبره مکروه ده. بس چې تا یو پر تعزیت وکړو که د کال په ذریعه د میسج په ذریعه څه په طریقه باندې تا تعزیت وکړو بس دا کافي دی. صحیح. نو علما فرمایي چې تعزیت د هغه چا لپاره پکار دی چې یو کم کس جنازه کې شریک شوی نه دی 3 ورځو تعزیت په ورځو کې شریک نه شو د هغې نه پس په یو ورځ کې ته راشه او ته د هغه سره تعزیت کې شریک شه. خو خاص د اختر ورځ خاص کول چې ته وایې زه به د اختر په ورځ ځم او د هغې نه مخکې 3 ورځې ورکړی وې 3 ورځې بار بار راغلی وې او اوس بیا هم د اختر په ورځ ځې او په اوله ورځ او په دویمه ورځ هم راځې او هغه ته دوباره غم تازه کوې او ته دا ځان ته غټ ثواب ګڼې چې یاره دا خو ما بس د ټولو نه غټ ثواب د اختر په ورځ وګټو نو دا ثواب خبره نه ده. مفتي صاحب دا خلک د خلکو دپاره هم کې چې یاره پلان کې به چې ګوره اختر په ورځ رانغلی وي هغه وشو یا دا وشو. نو نن سبا خو اکثر زمونږ چې څومره در غمونه دي هغه یو صاحب پکې وایي که نه یو ځای کې زه یو ځای کې ناست وم نو هغه یو پکې وایي په غم کې د سړي پته لګي وایي غم کې خلک وایي چې وګوره پلانکې راغلی او که نه راغلی په ښادۍ کې پته وایي نه لګي چې دی راغلی که نه دی راغلی ښادۍ کې وایي خلک ډېري وایي غم کې ګوري چې هلکه پلانکې راغلی او که نه راغلی پلانکې خاندان څوک راغلي او که نه راغلي نو وایي ځان سره نوټ کوي بیا به موږ د ده تعزیت له نځو د ده سره په غم کې نه شریکېږو. نو نن سبا د مسلمانانو په کمزورو کې یو کمزوري دام ده چې نن سبا هر څیز په بدل شوی دی که غم دی هغه هم په بدل دی که جنازې له ځي وایي زما جنازې له به راځي که تعزیت له ځي وایي زما تعزیت له به راځي یا زما تعزیت له راغلی زه ځکه تعزیت له ځم. او بل مفتي صاحب د دې وجې نه نن سبا چې څومره د مالدارو خلکو جنازې وي په هغې کې ګڼه ډېرې د غریب سړي په جنازه کې خلک کم دغه خبره ده. صحیح. د دې وجې نه چې بس هغه ښودنه ده اکثر خلک بس ښودنه کوي چې زه راغلی یم او صاحبه زه راغلی یم او دا ده نو د نه ځان ساتل پکار دی. شکریه جزاک الله.